Bismillahirrahmanirrahim. नन मंगा द 9th class the physics topic velocity discuss को velocity मंगा define को level ची velocity से शेरे velocity मंगी से define को ची the speed of a body in specific direction is called velocity. ची कला the speed लमंगा specific direction वर्कू दक speed ते बिया मंगा सवाल velocity होता है. For example मंगो से उगाड़े दे او هغه روان دی په 30 میټر پر سیکنډ سره دا څه شو سپیډ شو او که زم چې دا غاړه روان دی په 30 میټر پر سیکنډ سره نار طرف ته نو بیا دا څه شو ویلاسټي شو ځکه موږ چې دا سپیډ چې کله په سپیسیفیک ډایرکشن کې شي په خاص ډایرکشن کې کله سپیډ شي دغه سپیډ ته بیا موږ وایو ویلاسټي وته وایو ځکه موږ ډیفاین کوو چې د سپیډ اف ا باډي and specific direction is called velocity. بل موږ د څه ډیفینیشن کوو چې د ډیسپلیسمنت covered by a body and unit time is called velocity. یو باډي چې په یونټ ټایم کې څومره ډیسپلیسمنت کور کوي. فار ایگزامپل زموږ سره یو باډي ده او هغه په دې پات باندې دا د لاولې پوزیشن شو S1 او د اخري پوزیشن شو S2. دا زموږ سره په دې لار باندې لاړه د سراله او بیا دلته کې راورسېده نو د پرې کم لاره چې لاړه دا خو زموږ سره څه شوه ډسټنس شوه ټیک ده اوس موږ وایو چې د دې ډسپلیسمنټ سره راغی دا راغی نو موږ چې په یو سیکنډ کې دا څومره ډسپلیسمنټ کور کوي یعنې که دې ځای ته دا راغلي دې یو فاصله ډېره کور کړي په دې دومره ټایم کې دې څومره ډسپلیسمنټ کور کړی ده نو موږ وایو چې که فرض کړه دې ځای ته دا رسېدلي دا یې فاصله کور کړې 10 میټر څومره 10 میټر او په څومره ټایم کې په 5 سیکنډ کې د دې سپیډ زموږ څه شو 10 تقسیم 5 نو سپیډ راغی 2 میټر پر سیکنډ خو چې دا دې ځای ته راورسېده ټیک شوه یا ساري دا فرض کړه موږ دې ځای ته راورسېده دې پوینټ ته راغله دې پوینټ ته چې راغله دې غونډه فرض کړه 100 میټر فاصله کور کړه فاصله څومره کور کړه 100 میټر په څومره ټایم کې فرض که دې کور کړه په 20 سیکنډ کې نو صفر او صفر به ختم شي نو 5 دونی 10 نو 5 میټر پر سیکنډ د دې سره راغی سپیډ راغی خو که د دې ځای پورې موږ وګورو د دې شارټیسټ ډسټنس زموږ سره راغی فرض که دا دی 20 یعنې ډسټنس یې 100 کور کړله او ډسپلیسمنټ یې سره 20 دی نو موږ وایو چې په یو سیکنډ کې دې څومره ډسپلیسمنټ کور کړي دی ته موږ څه وایو ویلاسټي ورته وایو څنګه ډیفاین کوو چې د ډسپلیسمنټ کورډ بای ا باډي and unit time is called velocity. اوس زموږ سره دا ډسپلیسمنټ په څومره ټایم کې کور شوی په 20 سیکنډ کې د دې ویلاسټي به صحیح 20 میټر ډسپلیسمنټ نه کور کړله په 20 سیکنډ کې نو دا به ختم شي 2 1 2 زموږ سره به ویلاسټي شي 1 میټر پر سیکنډ موږ چې یو باډي په یو سیکنډ کې څومره ډسپلیسمنټ کور کوي ان دا باډي په دې طرف باندې لاړه ډسټنس یې 100 کور کړله په 20 سیکنډ کې نو سپیډ خو 5 راغی خو چې دې ځای ته راورسېدو نو دې ډسپلیسمنټ سره ډسپلیسمنټ یې 20 دی او دغه ډسپلیسمنټ په 20 سیکنډ کې کور کړله نو ویلاسټي 1 میټر پر سیکنډ شوه او ډایرکشن یې واضح دی فرض کړه موږ وایو چې دا ایست طرف ته دی ډایرکشن یې زموږ سره ایست طرف ته چې کوم دی سره 1 میټر پر سیکنډ ټوورډ ایست موږ وایو چې په یو سیکنډ کې یو باډي څومره ډسپلیسمنټ کور کوي دغې ته موږ څه وایو ویلاسټي ورته وایو یې بل ډیفینیشن دا کوو چې دا time rate of change of displacement is called velocity. یعنې دا چې کله داسې روانو د دې په یو سیکنډ کې په دې ډسپلیسمنټ کې څومره چینج راتلو په هر یو سیکنډ کې په ډسپلیسمنټ کې څومره چینج راغلی دی نو په هر یو سیکنډ کې په ډسپلیسمنټ کې چینج راغلی 1 میټر پر سیکنډ او د ډسپلیسمنټ ډایرکشن خو بالکل واضح وي دا ایست طرف ته فرض که دی نو په دې وجې باندې دا زموږ سره ویکټر کوانټي ده موږ څنګه ډیفاین کوو چې د ټایم ریټ آف چینج آف ډسپلیسمنټ از کالډ ویلاسټي یو ډیفینیشن دا ده میتھمیټیکلی موږ څنګه لیکو چې ویلاسټي از ایکوال ټو ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم سپیډ موږ څنګه ویلو چې سپیډ از ایکوال ټو ډسټنس ډیوایډ بای ټایم او دا به زموږ سره برابري ویلاسټي از ایکوال ټو ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم ډسپلیسمنټ موږ په ایس او د برابر څه کوو ایرو نشان کوو او ډیوایډ بای ټي زموږ سره میتھمیټیکل فارم څه شو ویلاسټي از ایکوال ټو ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټایم اوس دا زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده ځکه د دې ډایرکشن به واضح وي موږ مخکې ویله که فرض کړه یو ګاډی روان دی په 30 میټر پر سیکنډ سره دا سپیډ شو
او که فرض کې یو ګاډی روان دی په 30 میټر پر سیکنډ سره نار طرف ته ډایرکشن هم ته خو درون بیا زم سره شي دا به ویلاسټي بشي او ویلاسټي ویکټر کوانټیټي دا ډایرکشن پکې پکاري د دې یونټ سره راځي د ډیسټنس یونټ سره میټر او د ټایم یونټ ته سیکنډ نو میټر پر سیکنډ از د یونټ اف ویلاسټي نو د یونټ سره میټر پر سیکنډ او ویلاسټي زم سره یو ویکټر کوانټیټي دا اوس په نیکسټ موږ په دې بسې یونیفارم ویلاسټي ویریبل ویلاسټي ډسکس کوو ها اوس زم سره نیکسټ ټاپک سره یونیفارم ویلاسټي یونیفارم ویلاسټي موږ د څه ډیفاین کوو چې if a body cover equal displacement and equal interval of time then the velocity of the body will be uniform कि यो body पर equal interval की equal displacement cover कई तदी body velocity बस uniform भाई like for example जम सरा यो गाड़ा रवान शो लावल लागे displacement so zero और time में हम जम सरा zero नोट कर दे पर इसके पास 0 सेकंड की दागे displacement 0 दे 1 सेकंड बाद दागे displacement शो 2 2 सेकंड बाद दागे displacement शो 4 3 सेकंड बाद दागे डिस्प्लेसमेंट शो 6 और 4 सेकंड बाद दागे डिस्प्लेसमेंट शो 8 उस बोरी दी दौरान के सुमरा टाइम तेर शो 1 सेकंड जब दी के सुमरा टाइम तेर शो 1 सेकंड दी के सुमरा टाइम तेर शो 1 सेकंड दी के सुमरा टाइम तेर शो 1 सेकंड जम सरा इक्वल इंटरवल में वारसले यो शांति वक्त में वारसले तो द 0 ना 2 पर सुमरा फासला कवर शो 2 बे द 2 ना 4 पर बे 2 नो कवर शो द 4 ना वाला 6 पर बे 2 नो कवर शो और द 6 ना वाला पर 8 पर 2 नो कवर शो तो परस के बॉडी पर इक्वल इंटरवल की इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कई इन यो शांति वक्त में वास्ते और डिस्प्लेसमेंट पर हम यो शांति कवर शो नो दिस किस्म वेलोसिटी तुम सवाल यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जब हम डिफाइन करो चेप अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी यूनिफॉर्म बल हम सर वेरिएबल वेलोसिटी तो if a body cover unequal displacement and equal interval of time जम सरवास displacement unequal cover शो interval of time equally तो बिया वो जम सरा the body velocity से variable भी like for example जम सरा यो गाड़े चाहे level time 0 और displacement हम 0 cover कर लो तो फर्स्ट का 0 सेकंड की 0 displacement यो सेकंड बाद displacement शो 2 फिर 2 सेकंड बाद displacement शो 5 और 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट शो 7 और 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट शो 9 उस बोर एग्जाम सर वक्त पे समती देगी यो सेकंड तेर शो पदी पस यो सेकंड बल तेर शो यो सेकंड बल तेर शो यो सेकंड बल ये इंटरवल जम सर इक्वल रहा और पदी यो सेकंड तेर दो की 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ला पदी नेक्स्ट सेकंड की 3 मीटर फासला कवर कर ला और 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर ला तो नेक्स्ट बिया द्वारा और पदेबल की बिया द फर्स्ट कम वालो 8 पदेबल की गई यो कवर कर ला नो इंटरवल इक्वल शो को डिस्प्लेसमेंट की इक्वल न कवर की तो दिस किस्म वेलोसिटी तुम सो वेरिएबल वेलोसिटी बताओ if a body cover unequal displacement and equal interval of time then the velocity of the body will be variable इन वक्त पे यो शांति हुआ फासला पके यो शांति न कवर की इधर तुम सो वेरिएबल वेलोसिटी बताओ हाँ उस जम सरा बल टॉपिक ते एवरेज वेलोसिटी में इसे डिफाइन करो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यो बॉडी सुमरा डिस्प्लेसमेंट कवर कला और दी डिस्प्लेसमेंट मध्ये सोना टाइम आगस्तरे नुचदा टोटल डिस्प्लेसमेंट रावालो और टोटल टाइम माने डिवाइड को रिलेटम सवाल एवरेज वेलोसिटी को फॉर एग्जांपल जम सरा यो बॉडी चे ए पोजीशन ना परस कदी बी पोजीशन कराला और दा फासला परस करा 100 मीटर और दी दा 100 मीटर कवर कला पर 20 सेकंड की दा टोटल डिस्प्लेसमेंट सरावालू टोटल डिस्प्लेसमेंट सर 100 और पर ये टोटल टाइम मैंने डिवाइड को 20 0 0 का खत्म शुरू 2 5 8 10 5 मीटर पर सेकंड दी एवरेज रहा उसकी रेशियो दी पर ये सेकंड की 10 मीटर फासला कवर करी पदेबल के 2 कवर करी पदेबल के 3 कवर करी ओ एवरेज सर आ गए एवरेज दारा हो तो पहाड़ सेकंड की 5 कवर कर ला नो लाजमी ने पहाड़ सेकंड की दी 5 मीटर पर सेकंड कवर कर शी वो एवरेज औसत जम सर हो तो 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए टू बी दे से शो फ्रॉम ए टू बी दे से शो डायरेक्शन शो
نو جو ټوټل ډیسپلیسمنٹ ډیوایډ بای ټوټل ټایم از کالډ ایوریج ویلاسټي چې ټوټل ډیسپلیسمنت موږ راوالو په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو دا شو ایوریج ویلاسټي شو. په دې کې زموږ سره لاست ټاپک انسټنټینیس ویلاسټي ده. انسټنټینیس ویلاسټي موږ څه ډیفاین کوو چې د ویلاسټي په باډي ایٹ اني پارټیکولر انسټنټ اف ټایم چې په یو خاص لمحه باندې د باډي کومه ویلاسټي دغه ته موږ څه وایو انسټنټینیس ویلاسټي وایو. یو موږ ایوریج ویلاسټي واخیستله چې ټوټل ډیسپلیسمنت موږ راوالو په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو. که فرض کړو اوس باډي روانه د A پوزیشن نه فرض کړه A شو او دا B پوزیشن شو. د A پوزیشن نه لاړه B پوزیشن ته موږ دا ټوټل ډیسپلیسمنت راوالو او په ټوټل ټایم باندې به ډیوایډ کړو نو چې کوم څه رااله هغه موږ سره ایوریج ویلاسټي. اوس ګوره دا باډي خو فرض کړه په دې لاره باندې روان ده نو په دې انسټنټ باندې دلته چې روان ده په دې انسټنټ په دې لمحه باندې د ویلاسټي څومره ده یعنې ویلاسټي په دې وخت کې څومره ډسپلیسمنټ کور کړله او په دې وخت کې د دې ډایرکشن کوم طرف ته دی. نو په هره لمحه باندې جدا جدا چې د باډي کومه ویلاسټي نو هغې ته موږ څه انسټنټینیس ویلاسټي ورته وایو. په دې انسټنټینیس ویلاسټي کې موږ ټایم دومره کم ټایم باندې دومره په لږ معمولي وقفه کې چې کومه ډسپلیسمنټ کور شوي چې هغه ټایم تقریبا د زیرو برابر وي دومره معمولي غوڼه ټایم باندې چې کوم ویلاسټي نو هغې ته موږ څه وایو انسټنټینیس ویلاسټي ورته وایو. ځکه موږ ډیفاین کوو چې د ویلاسټي په باډي ایٹ اني پارټیکولر انسټنټ اف ټایم از کالډ انسټنټینیس ویلاسټي. میتھمیټیکلی موږ څنګه لیکو INS نه مطلب سره انسټنټینیس ویلاسټي. دې په دومره معمولي غوڼه کې ټایم باندې چې ټایم زیرو نه خو ټایم زیرو ته اپروچ کیږي په دې معمولي غوڼه کې ټایم باندې چې څومره ډسپلیسمنټ کور کړي نو دغې ته موږ څه وایو د انسټنټینیس ویلاسټي ورته وایو. اوس کله ناکله کوېسچن راځي چې که فرض کړو باډي ده هغه په سرکولر پات باندې موشن کوي او یو راوند یې کمپلیټ کړو د A پوزیشن نه لاړه واپس A پوزیشن ته راغله د دې ایوریج ویلاسټي به صحیح او د دې ایوریج سپیډ به صحیح. نو ایوریج ویلاسټي به د دې زیرو وي. ولې به زیرو ځکه چې دا باډي د A پوزیشن نه لاړه واپس A پوزیشن ته راغله د دې ډسپلیسمنټ زموږ سره څه شو زیرو شو. ډسپلیسمنټ شو زیرو او څومره ټایم چې اخیستی نو زیرو ډیوایډ بای فرض کړه 20 سیکنډ اخیستی دي نو زموږ سره د دې ایوریج ویلاسټي سره ده 0 میټر پر سیکنډ. که فرض کړه دې A نه والا د دې واپس A پورې دا ټوټل سرکمفرنس دا فرض کړه برابري د 200 میټر فاصله سره برابري 200 میټر او دې ټایم اخیستلی 20 سیکنډ. که موږ د ایوریج سپیډ معلومو ایوریج سپیډ دپاره موږ څه ویلو چې ټوټل ډسټنس او ټوټل ډسټنس چې موږ راوالو او په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو 200 ډیوایډ بای 20 دا به ختم شي زموږ سره به راشي 20 میټر پر سیکنډ. اوس ګوره دې په هره لمحه باندې انسټنټینیس ویلاسټي کیدی شي خو ایوریج ویلاسټي که فرض کړو موږ معلومو نو دې به څه راځي زیرو به راځي. نو چې کله باډي او یو پکې بله اهمه خبره چې کله یو باډي په یونیفارم ویلاسټي سره موشن کوي نو په دې دوران کې به ایوریج ویلاسټي او انسټنټینیس ویلاسټي زموږ سره صحیح په هره لمحه باندې به سیم وي.